په دې آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د نبوت دعوا وکړه او دا به وی چې ما ته الله پاک جل جلاله په ما باندې وحی را نازلی، قرآن نزول را باندې کیږي، نو کافرانو به وی چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی دی، دا قرآن دا تا د ځان نه جوړ کړی دی، دا د الله د طرف نه کتاب نه دی، یعنی تا ته الله پاک پیغمبري او نبوت چې کوم دی نه دی درکړی، بلکې دا تا د خپل ځان نه دا کلام جوړ کړی دی او موږ ته وایي چې ما باندې د بره نه چې کوم دی وحی راځي. نو په دې کې الله پاک جل جلاله په دې آیات کې د قرآن اعجاز ته اشاره ده چې قرآن داسې معجز کتاب دی چې د دې نه ټول انس او جنس دا عاجز دي. معجز مطلب چې هر یو څیز دا قرآن عاجزه کوي، ټول خلق راغون شي د دې قرآن د وړوکي نه د وړوکي صورت په شان یو صورت دا نشي راوړلی، او دا الله رب العزت چیلنج ورکړی ټولو کافرانو ته، او تر قیامته پورې څومره کفر دی د ټولو ته اوس هم چیلنج دی چې د قرآن کې د وړوکي نه وړوکي صورت په شان یو صورت دا څوک نشي راوړلی. دلته کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې وین کنتم فی ریب، کو چېرې تاسو په شک کې. امام راغب اصبهاني رحمت الله علیه فرمایي چې دا ریب هغه شک ته ویلی شي چې د هغه شک بنیاد نه وي، یعنی معمولی غونډه کې شک ته ویلی شي چې دا هغه شک څه بنیاد نه وي، خو دې هسې شکي شي. نو که دې لږ غونډه کې سوچ او فکر وکړي نو دې به د دې څیز حقیقت ته ورکوز شي، دغه به چې کوم دی ختم شي، دا شک به ختم شي. نو دې کافرانو به وایي چې تا دا قرآن د ځان نه جوړ کړی، نبي علیه السلام ته به وي دا د الله د طرف نه کتاب نه دی. نو الله ورله چیلنج ورکړو چې زه تاسو ټول شاعران یې پیغمبر الله پاک جل جلاله هغه شان معجزه ورکوي چې څنګه هغه خلق وي، په خلکو کې چې د کوم څیز زیات رواج وي هغه شانتې معجزه الله پاک جل جلاله خپل پیغمبر له ورکړي. لکه د موسی علیه السلام په دور کې د جادو ډېر زیات رواج و، نو الله ورله داسې معجزه ورکړله چې ټول جادوګر ته عاجز شو، ټول ایمان قبول اسلام قبول. د مار همسا به چې ورته وکړله هغې نه به غټه اژدها جوړه شوله. نو په هغه وخت د جادو رواج نو الله رب العزت ورله د هغې سره مناسب معجزه ورکړله. د معجزې مطلب دا دی چې داسې کار د پیغمبر د لاس د پیغمبر په ذریعه باندې صادر شي، داسې کار د هغه نه وشي چې د هغې نه انسانان او جنات عاجز وي، هغه شانتې کار نشي کولی. نو په عربو کې چونکې د شعر او د شاعرۍ دا چې کوم دی یو ډېر لوی رواج و، عربو له الله پاک جل ډېر لوی فصاحت او بلاغت ورکړی او ډېر لوی شاعران او ادیبان و پکې چې هغوی به په یوه جمله کې چې کوم دی کوزه کې به سمندر را بندو. نو الله رب العزت ورله داسې کلام نبی علیه السلام باندې نازل کو چې هغه ټول شاعران چې کوم دی لا جواب وکړل. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. څومره ښایسته په هر یو لفظ دا د فصاحت او د بلاغت نه ډک. نو ټولو شاعرانو ته چې دا تاسو لوی ادیبان یې، خو د قرآن د وړوکي نه وړوکي صورت په شان دي صورت تاسو راوړئ که نه ځه، تاسو انسانان یې، تاسو وایئ چې دا د الله کلام نه دی، نو چې د انسان کلام شو نو تاسو هم انسانان یې، او تاسو ډېر لوی ادیبان درکې شته دي، ډېر لوی شاعران درکې شته دي، او ډېر لوی علما درکې شته دي، په یهودو کې لوی علما. نو زه داسې د انا اعطیناک الکوثر د دې په شان د یو صورت خو راوړئ. د سورتن کی اشاره دې طرف ته ده، سورتن کې دا تین چې دی دا دوه زیرونه چې راغلي دي وي دا په قلت باندې دلالت کوي چې د وړوکي نه وړوکي صورت، وړوکي نه وړوکي قطعه، وړوکي نه وړوکي صورت راوړی. نو بس دا بیا موږ ومنو چې ټیک ته د پیغمبر علیه السلام باندې کوم کتاب نازل دی نو دا د الله کلام دی. نو څنګه چې الله رب العزت بې مثل او بې مثاله دی، دغه مثل او مثال او نظیر نشته دی، دک شان د الله رب العزت کلام قرآن پاک دا هم بې مثله بې مثاله دی، دا هم د الله کلام دی.